وعلیکم السلام. حاجي ستاسو نوم؟ مراد علي شاه. مراد علي شاه. دا راته ووایه په باران کې ستاسو کوم نقصان شوی دی نو څه تمه لرئ دا نقصان څومره شوی دی؟ نقصان خو ډېر زیات شوی دی، موږ ته خیر شوی دی، بسیط له خیره سره بچ شوي دي او سامان او لوښي لګي چې ټول پکې مات شوي دي. سامان پکې ګیر شوی دی؟ او چې سامان پکې ګیر شوی. نو څه تاثرات لري چې کوم وخت کې دا مسله وشوله تاسو نقصان وشو څوک رالو دا تاسو څوک هم نه دي راغلي، نه چا زموږ تپوس کړی دی چې الیکشن یې زموږ د حجرې ډکي موږ له ووټ راکړی موږ به درله دا کو واغه کړو نو موږ یو هفته وشوه موږ دغه شان د دې د ژمي د جیب باد د غوړي کې پراته دي. ژمي کې تاسو په غولي کې رهن سهن دغه اوسېدلو هغه ځای وان شو هغې کې د دې کوټه کې نه شو سملاستې دا هم راغورځېږي بس موږ بار چې دلته کې سملو او د ځان د پاسه مرستنې او کمبلې راټولې. د حکومت نه څه ګیله لرئ؟ حکومت نه خو به دغه ګیله ده دوی وایي چې موږ به غریب ښه کوو زموږ خو دا یو هفته وشوه چې د باد د اسمان لاندې سره پراته یو نور څه ځای نشته دی هېڅوک زموږ خواله نه دي. او که د دې ځای نه تاسو کډه واغسته نو هم ښه وشه چې کوم ستاسو چارواکي دي الله تاسو پې سترګې دي هغوی به هم دا خبره بیا کوي په جار سره چې یاره کم از کم د زمونږ د خبر کړي او په کار دی له دا چې دې کډه نه وړله دا خبره بیا ډېري نو مثال دی هفته دوه وشو د باران چې بارانونه شوي دي ستاسو نقصان شوی دی نو اوسه پورې لا چې تپوس نه دی کړی هېڅ چا تپوس نه دی کړی نه څوک زموږ خواله راغلي دي. موږ چې د خپل وارم کله یو خوا کله بل خوا کله یو چا کله خپل وارم کله شپې لاږو کله کومه کډه چې بچ شوې ده د باران نه هغه تاسو سیټه کړې ده بیا نو هغه کوم ځایونو کې پراته دي؟ هغه دلته د حجرو کې پراته دي د بیټک کې بار زموږ د غوازانو بیټک ته دي کړی ده څه دې په لږه ګاونډیانو دي کړی پراته دې د ناظم چې کوم بیا شو د دې ناظم خلیف خان خلافل خلاصه په دې تلانه راځي چې دلته څه کېږي او څه نه کېږي هغه ته دا پته نشته چې دا خلکو باندې کوټې راپرېوتې دي کورونه راپرېوتې دي هغه ته د دې څه علم نشته. نو هغه دلته راځي هغه ته ځکه علم نشي چې هغه دې خوا قدم نه راځي څه د اوټو نه راځي که دغه راځي که راځي خلکو نوټونه غواړي چوټ په ما نه راکوي خو لکه اوس به څه تپوس پوښتنه نه راکړي چوټ په مونږ دغه اوټ مونږ تپوس کوي خو لکه دې غریبانانو خلکو تپوس نشته لا غریبانو خلکو تپوس نشته دلته خپل خلک دې تپوس څوک نن سبا اوس نه کوي چې اوټونه راشي بیا ټول رامنډي اوټونه لا موږ اورېدلي چې کوم حکومت دی یا د ډسټرکټ اے سی صاحب دی نو هغوی له تاسو خپل اپلیکیشن ورکړي نو ګورمنټ ته کوم پیسې دي منظور شوي دي نو هغوی به تاسو سره امداد وکړي نو هغه سیټ ته هم تاسو خپله لار نه دی اختیار کړې یاره هغه فلحال موږ ته هغه نشته علم نشته که نه معلومات کول غواړو هفته وشوله نه تاسو له د دې ځای ناظم نه ملک نه ایم پي اے نه ایم اے نه بل داسې د هغوی کسان څوک راغلي نه دي ټول ټول دغه پته ده چې لکه دا سرکاري سطح باندې دا پیسې ورکېږي یا څه نور امداد کېږي ولا موږ ته چا دا نه دي ویلي چې لکه دا طریقې کار وکړې ورشئ موږ ته موږ خپله لاړ شو خو لکه تر اوسه پورې موږ ته چا نه ډېر یا که هغه خلک پاتې کېږي چې کوم د دې واکداران دي او پاتې کېږي هغوی چې تپوس نه دی کړی چا نه دی تاسو ولې نه یې ورغلي نه د موږ ورغلو نو هغوی چې لومبی خو لکه هغه په کار هغوی لري که نه چې بیمار شي که نه نو کس ولې راځي موږ ولې نه ځو بس تر اوسه پورې لاس راغلي نه دي نو اګه تاسو زمونږ د ورور هغه درد هغه د زړه فریاد واورېدو کوم کې چې هغوی د حکومت وکت او د هغه الله چارواکو سره سره د خپل کلي او د خپل علاقې ناظم او د ملک غونډې کې چې کوم طبقې دي هغوی نه هم ګیله کوي او وایي چې دا خلک چې کوم دي زمونږ نقصان شو زمونږ تاوان شو لیکن زمونږ وسیله ملک او ناظم هم رانغی او زمونږ چا تپوس نه کړو د دغې له وجې نه هغوی کډه هم پته کړله په کډه باندې مجبوره شو زمونږ قدمونو نه راغلي وو د ملک یوسف علي مومن پوښتنې له هغه پوښتنه کوو چې د وخت څه رایه ده اول لاس خپل تعارف وکړي قدم زما ملک یوسف نوم دی د ملک آباد اوسېدونکی یم او د عوامي نیشنل پارټۍ د تحصیل اعظم نایب صدر یم سید ملک صاحب دا کوم دغه چې شوي دي نقصان شوی تاوان شوی د غریبو دا هغوی دا ګیله کوي چې ملک صاحب زموږ پوښتنې نه دي راغلې او نو الله چارواکي چې کوم دي ناظم صاحب او نور خلک هم دغې پوښتنې نه دي راغلې هغه وایي څه ستاسو لري موږ خو چونکې موږ ته اول نه د سره د دې پته نه وه ما ته بارانونه دا ډېر زیات وکړي او څو ورځې زه خپله په هغې لاره راتېرېدم نو هغه هلته زموږ دې کورونو کې چې کوم یو محمود کاکا هم پکې دا سره ودرېدم دې ما ته هغې یوه ورځ مخکې پته لګېدلې وه چې هغې
دلته نه کړهوړې ده نه دا هغه سره ودرېدم نو ما دلته تاسو کړهوړې ده ما تپوس وکړو خو هغې ورته یې کړهوړې ده او هلته راتلي دي بل ځای ته زما خو سوال نه ډېر خفګان وکړه چې دوی ته بل کلي ته ولې کلي ته ویلي و دې خو ملک صاحب هغې دا خبره کوي چې کډه زموږ دوه هفتو پورې ساره شو هغې نه بعد چا پوښتنه ونه کړله موږ مجبوره شو زموږ چې کوم د کار سامان و زموږ د خوراک څښاک سامان و هغه ټول په ډاګه پروت و هغه په حجرو کې پروت و زموږ زنانه په پردي کورونو کې ناستلې نو ډېر مجبوري هغې په کډه باندې مجبوره شو کډه چې هغې وروړه د هغې نه پس موږ ته پته لګېدلې وه دلته چې هغې کړهوړې ده هغه ټایم پورې موږ ته د هغې پته نه وه هغې نه مخکې نه دا پته وه چې د دې کوټې خرابې دي یا دې مخکې دا نه ورګي ملک صاحب بد شوي دي بالکل بد شوي دي زه دا وایم چې دا لکه پکار ده چې دوی له خامخا زموږ چې کوم د ډسټرکټ ګورنمنټ صوابۍ دی دا د هغې انډر کې راځي دا هر څه چې کوم افاتي افت راشي داسې څه د الله د طرفه یې هغې کې بیا هغې باقاعده امداد کوي خو زه نه پوهېږم چې ولې د هغې داسې تپوس نه دی کړی ولې دا دغه نه دی کړی ځکه چې دا د هغې ذمواري ده او دا د بیا ورسره د پارټۍ څومره که دې وخت کې کوم اقتدار کې کوم حکومت دي د هغې هم ذمواري چې غریبانان دي غریب طبقه هغوی اوسه پورې د زموږ د سوال په جواب کې هغې موږ ته دا خبره هم په ډاګه کړې چې موږ ناظم نه پېژنو موږ د کلي ایم پي نه پېژنو موږ لیدلی نه دی چې کله وټول ورځ شي نو بیا بېغوره دی کتاره روان دي زموږ په جوړو کې ځایونه دي چې تاسو له زه روډ پخوم تاسو له زه نالۍ جوړوم تاسو له زه اسمان ته سپوږمۍ ته ورخجم نو هغه خلک دې وخت کې ناخبره زمونږ دغه یو غلط فهمي چې زمونږ خلک دوکه شي دوکه شي هغې کس ته ونه ګوري زمونږ هم نن نه لکه تقریبا 2008 نه تر 2013 پورې د NP ګورنمنټ و هغې دوران کې تاسو خپل وګورئ خیدر خان زمونږ وزیر اعظم تاسو وګورئ هغه جمله کې هر کلي پر کلي تقریبا چې هغه بیا به هغه ټایم هغه له مونږ د خپل علاقې زمونږ بدقسمتي وه چې مونږ NPA نه مو ورکړی نه MNA مو نه ورکړی خو دا وې وزارت په مونږ سره بل څه ویل کارونه به هم کېدل خو د هغې نه باوجود هم تاسو وګورئ هغه وخت کې چې څومره کارونه شوي داسې مسلې راغلي چې انشاءالله تعالی MP ګورنمنټ کې چې کوم کار شوی دی دا به انشاءالله یو ګورنمنټ کې نه شوی باقي دا دي لکه زه موږ خپله په دې خبره افسوس کوو چې د سیټر ګورنمنټ چې آلریډي په صوبه کې حکومت دی په مرکز کې حکومت دی وفاق کې او هغې کې زموږ د غریبانو دال دی نو دا بس موږ هم په دې نه پوهېږو چې دا به څه کېږي ملک صاحب که چېرته دغه خدای ته تاسو ورسېدل لا مرسته وه نو تاسو به څه لار وي تاسو به دې خلکو سره څه هغه کوئ هغه خو د قسمت خبرې دي انشاءالله تعالی موږ خپل محنت او موږ جاري ساتو چې څومره بغیر د دښتې اوږدو نه لکه دښتې اوږدو موږ سره نشته او انشاءالله الله راولي وخت وخت هر څه کېږي هغې نه علاوه لکه موږ سره یو اوږده نه وه چې موږ څومره کارونه دي دې خلکو نه تاسو تپوس وکړئ په دې کلي کې تپوس وکړئ انشاءالله تعالی چې څومره مات شوی دی د یو بل ته محنت کړی د خپلو خلکو دپاره تلي ورپسې او هغه ښکاره دي چې موږ څه څه کارونه کړي خو چا له لارې جوړې کړي پمپونه لګولي ماشینان راغلي زموږ د ډسټرکټ ګورنمنټ طرف نه موږ ته راغلي داسې نور هغه دې خلکو ته ښکاره دي چې موږ هم چې بغیر د اوږدو منډو نه چې اوږده راشي نو هغه خو به لازمي هر څه به انشاءالله ډېر ملک صاحب اخره کې چې کوم کتونکي دي ستاسو اواز خوښوونکي دي تاسو ګورئ تاسو برداشت کوئ هغوی ته زموږ د په شیشه باندې څه پیغام ورکوئ بس اول نه خو موږ ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې تاسو راغلئ موږ له ټایم راکړو مرکز نیوز چې کوم دی او باقي بس موږ روم د ټولو ملګرو ته به زما دا یو درخواست وي چې تاسو ټول اتفاق وکړئ ټول یو شئ تاسو وګورئ چې ستاسو کوم کار نه کېږي اول یو کس تللی نه بیا اول نه تاسو یو اتفاق وکړئ یو سړي سره ودرېږئ تاسو بیا ووینئ چې ستاسو کوم کار پاتې کېږي خو دا خبرونه چې خراب وي دې د لاسه چې زموږ اتفاق ملک صاحب لکه مثال چې موږ کوم کس له وپورو کړو موږ په اتفاق شو نو بیا به زموږ خبرې ټیک کېږي بالکل به ټیک کېږي اوټ نه بغیر به نه کېږي اوټ نه بغیر خو دا دی چې لکه ټول ګورنمنټ سیاست دا دی دا سیاست دی که نه نو د هرې پارټۍ ګورنمنټ نه خامخا به دلته چې کوم زموږ افسران یې د هغوی د هم لري د MNA هم لري د منسټر هم لري د MPA هم لري لکه مجبوري دی چې لکه کوم خلک موږ دې ځایونو ته رسولی نو هغوی یې نه خلق غوښتل پکار دی خلق غوښتل پکار دی دا زموږ ډېر مننه دا چې زموږ مالک یوسف علي مومن دغه خبرې اترې تاسو واورېدې نو قدرمنو کتونکو فیصله به تاسو پرېږدم چې فرق چا سره دی او د چا نه